السلام علیکم ملګرو. عامر قذافي حج تتلو د په ډاکومنټس کې د په کاغذات کې سم مسله وا چې د حج تتلو نه دی پات شو او الله پاک د لپاره جهاز په هوا کې دوه ځله خراب کو او د لپاره جهاز واپس ایرپورټ ته راغو. مکمل واقعي چې تاسو ورې حیران بشئ. دغه جهاز پایلټ هم دا بیان ورکړ دی چې ما څومره ټایم جهازونه والو زل خدما په جون کې داسې واقعي نه ده شوي کوم واقعي چې دغه عامر قذافي حواله سره راغله د ما مخله. مکمل تفسیر در سره شریکوم چې وره حیران بشي او دینه دا هم ظاهریږي چې د الله پاک اجازت نه وي نو مرغۍ هم پر نشيواله او بل داته هم ظاهریږي چې الله پاک کله انسان خپل کور ته خپل در ته راغواړي نو یو رکاوټ هم نشي پاتې کوله. یو ډیره ایمان افروز واقعه د عامر قذافي مکمل تفسیر در سره شریکوم ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او د ثواب پنیت باندې مخکې ملګرو سره شریک کړئ. واقعي طرف ته راځو خو هغه نه مخکې کچری تاسو په خپل کورونو کې سولر سیستم لګول غواړئ نو په حکیم آباد نوخار کې زموږ دفتر زموږ سٹور دی تاسو ډیر په ارزان ریټس باندې زموږ سرویسز شته شي. راځو چې د ایمان افروز واقعي طرف ته عامر قذافي چې د لیبیا نه تعلق لري او د دې ادب په نوم کې چې دا قذافي نوم راغلی دی د دې قذافي نوم په وجه باندې څه ټایم چې د حج تتلو نو ایرپورټ سکیورټي حکامو په دې نوم په وجه باندې ډیر ایثار کو د ویریفیکیشن کې دوزګه کرنل قذافي تاسو لال لیډي پتر په هغه طرف د موږ نزو قذافي نوم په وجه باندې د په ایرپورټ باندې ایثار کړل شو د سره چنور څومره حاجیان صاحبانو آی ټول بورډینګ پاس ملو شو لاړه جهاز کې ناستل خو د سکیورټي مسله حل نشو. د سکیورټي مسله حل شو خو پایلټ الریډي د جهاز ور ګیټونه بند کړیو او فلایټ ته تیار شوی جی الوتو له تیار شوی بیا ول کال هم شو د ایرپورټ نه طرف نه پایلټ تکال هم شو چې د حاجی صاحب د عامر قذافي هرڅ کلیر شوی دي او د ته ځان سره جهاز کې کینوا خو پایلټ ولوي نه د رولز خلاف دي جهاز ګیټونه الریډي بند دي ز فلایینګ ته تیارم فلایټ ته تیارم او روز دا رولز خلاف دي نو زه دې نشم سوارولې. بل طرف ته عامر قذافي نه هم تاسو کې دوه عامر قذافي وی زنه زمزبا ایرپورټ کې ناستم زما په الله پاک پوره یقین دی والله پاک چې ما خپل کور ته راغواړم نو الله پاک په مال سن اسه وسیله جوړه کی. همدغه پایلټ عامر قذافي په ایرپورټ کې پریخه دی او جهاز الوزول دی جهاز څنګه الوتره په هوا کې ولا مسله راغله دی واپس راغله دی واپس په ایرپورټ کې لینډینګ کړی دی واپس راتلو سره د دوباره پایلټ له دوباره رنګو شو چې واپس خاصم راغی دا یو کس پات دی حاجی صاحب دی حج لذید امدان سره سور کا پایلټ ولا ودا د رولز خلاف دي زدا جهاز گیټ چې کم دی نو کولاوم زما وړه مسله ده اوس په ټیک شو زدا واپس الوزما وړه مسله وا جهاز ټیک شو جهاز واپس والوتو چې واپس والوتو دوباره جهاز په هوا کې خراب شوی دی ټیکنیکل ایشو پکې راغلی دا واپس راغلی په ایرپورټ باندې لین شوی دی واپس چې ټایم جهاز دوباره راغلی دی نو دا ټایم پایلټ ته هم الله پاک پړ کې چولې دا چې دا رنگ د حاجی صاحب می پرې خره کې دی شه د په وجه دا مسله راځي نو دا ډایرک پایلټ چې کم دی ایرپورټ لا کانټیکټ کړی دی چې دا حاجی صاحب چې کم دی راولېږي جهاز لازم ترغه نالو زم چې ترسو دی ما جهاز کې کینو لینی وما غاجی صاحب ګوره چې په الله پاک باندې پوره باور او عامر قذافي خبیا دغه جهاز سے کم پایلټ سو کم کریو ممبرز هغه د سره په جهاز کې تصویران هم وښکې دي او ډېر په عزت باندې جهاز کې سور کړی دی جی د ایرپورټ چې څومره هم سکیورټي وا څومره هم مطلب ایرپورټ کې چا جاب کولو ای ډېر په پروتوکول سره د جهاز تر رسول تاسو دی ویډیو کې قتل هم ډېر په خوشاله جهاز تر رسول دی نو د ګوره الله پاک د لپاره دوزله جهاز په هوا کې خراب کو چې سټیم دی په جهاز کې ناستو نو جهاز ټیک ټاک لاړو خو صحیح طریقې سره پل منزل مقصود سعودي عرب ته د لیبیا نه ورسېدو چې سټیم چې پکې عامر قذافي سور شو تر اوسه چې پکې عامر قذافي نو سور نو جهاز دوزله الله پاک خراب کو نو دا ګوره الله پاک چې سوګزان تر غواړي او سټه مې راغواړي او داغه کم ټایم وینو هغه ټایم ته الله پاک را رسي جی د عامر قذافي د پاره دوزله جهاز په هوا کې الله پاک خراب کو او عمره عامر قذافي په ماغه جهاز کې لاړو په کم جهاز چې د کم جهاز پایلټ چې هغه لګیټ بند کړو چې ناز گیټ دوباره نه کولاوم او الریډي دا د رولز خلاف دي عمره پایلټ دوزله الله پاک عمره ایرپورټ ته راوستو عامر قذافي چې تر سوچت کړي نو جهاز کې به ټیکنیکل ایشوز راتل وړه مسله جهاز کې راشي نو دا واپس د ایرپورټ ته راځي ځکه غټ ټریولینګ وي او وړه مسله غټه کې هم تبدیلی شي نو تبدیل کېدې شي ډېر ریسک دی نه اخلي او وړې مسلې له دوه ځله الله پاک راوست تر څو چې پکې عامر قذافي نو ناست نو هغه جهاز کې وړې مسلې راتلی جي نو د الله پاک د اجازت نه بغیر مرغۍ هم پر نشي والدا خلالوي جهاز جي نو الله پاک چې څوک غواړي کنه نو هغه ځان ل بیا په هر حال باندې راغواړي
او بل طرف ته عامر قذافي هم دا سټیټمنټ ورکړو چې زه نه ځم، زما په الله پاک باندې پوره یقین دی، سما د فلایټ په څه ناسه وسیله الله پاک جوړی په ایرپورټ کې ناستو جی کنه کبل کاسو او ایمان داسې دغه وینو بس چې څنګه ولا سکیورټي ویلو چې زالک استا کار نه کیږي دستا اوس بل ځان لبل ټیکټ واخلا یا دا ټیکټ چې کم دستا دې کې خدا ټریول نو کو دا ریسک اجول کا نو روان شو ایرپورټ نکور لبتل خونه دې په ایرپورټ کې ناستو انتظار کولو ځکه الله پاک چې کم نه د بلاور راغلی و هغه الله پاک لډی قبول کړي او الله پاک دې ځان ته رابللو جی. نو دا یو ډیره ایمان افروز واقعي شوی دا چې ټول انټرنیټ ټول ټیک ټاک ټول هر څه ډک تی ما وی تاسو سره په پښتو ژبه کې شریک کم د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.